ورلسم نمبر حدیث شریف ہے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دے سعد نام ہے پلار نومی ابو وقاص تے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی دے راضی شي. اللہ تعالی دې د خپل ځان نه راضي کی. زما او ستا او د ټول امت د طرفه دی ول الله پاک بهترینی بدلی ورکړي. قال حضرت سعد رضی اللہ عنہ یو واقع بیانی کو کن یو واقع وی جاء اعرابی یو کلیوال سړی رالو میرا کې اوسېدا بانډې والا یو بانډی چی رالو الى رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام صلی الله علیه وسلم یو بانډی والا صاحب رالو نبی علیہ السلام نه. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي دا باندې د عربي خبرې با نبی علیہ السلام سره چې وینو داسې نیخ پنیغه به او ساده خبرې به. فقال نبی علیہ السلام ته عرض کړي علمني کلاما اقوله ما ته یو داسې کلام وښایه چې زه وایم یو وظیفه راکړئ جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یو وظیفه را لراکئ یو کلمه راته وښایي یو ټکی راته وښایي چې هغه زه ویم. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا وظیفه وښوله. دا وظیفه د اعرابي ته بلا واسطه ډایرکټ ښولې ده او د ټول امت ته بالواسطه انډایرکټ ښولې ده. داسې نه ده چې ګینې دا وظیفه د عربي ته ښودل و او امت دپاره نه موت اتم دا ښیي. الله دې دغه عربي صاحب لا بهترې بدلی ورکړي چې تپوس یې کړی دی او د هغې د تپوس په صله کې امت ته یو بهترینه دعا په ګوتو ورغلې ده. قل داسې وایه لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. زویم تاسو را سره یو ځل وایي دا ټولې دعاګانې که یاد شي یو مسلمان ته خو خزانه ده او که یاد نشي نو د مجلس کې خو به یو ځل زمونږه د زبان هغه کلمه ویلي چې کومه نبی علیہ السلام په خپل وخت کې عربي صاحب ته ښولې وه. دا زبانونه او غوږونه خو به هم ګواوي په دې دعا کنه انشاءالله. بیا به مونږ او تاسو د خیر نه خالی نه یو انشاءالله. یو ځل خو به هم ویلي وي لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. دا بیلی بیلی کلمې دي، دا ټول تاسو له درځي آسان دي. او دا بند او پیوند چې کوم دی حدیث کې راغلی دی دا ولا ورکول دي. نور دا کلمات تاسو له درځي او مختلفو دعاګانو ټیمونو کې وایي تاسو. د دې معنا دا ده لا اله الا الله وحده، نشته د لایق د بندګۍ هیڅوک سوا د یو الله و بشک لا شریک له، هیڅوک د الله پاک سره په ذات صفاتو کې شریک نشته دی. بشک دا د الله تعالی د توحید د وحدانیت بیان دی، او دا هغه بیان دی چې د دې لپاره 1,40,000 کم و بیش پیغمبران او انبیاء الله را لېږلي. هغه ټکی دی، دا هغه ټکی دی چې د کم ټکي دپاره 104 کتابونه الله پاک را لېږلي. الله اکبر کبیره، الله پاک د هر څیز نه لوی دی، ډیر لوی دی. الحمدلله کثیرا، تمام ثناګانې صفتونه خوشامدي خاص دي یو الله لا، ډیر ډیر حمدونه او ثناګانې. سبحان الله رب العالمین، او پاکی بیانوم پاکی د الله چې پالون کې دی د ټولو جهانونو، رب دی د ټولو جهانونو. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، او نشته دی د ګناه نه رامنې کېدل او د نیکۍ کولو طاقت او قوت مگر د الله توفیق سره چې عزیز دی، زورور دی، غالب دی، الحکیم حکمتونو والا دی. د معنا شو نو که ستاسو ورته پام او خوب نه یې نیولي، که ستاسو دې کلماتو ته خیال دا ډېر درنې زوردارې کلمې دي او ټکي دي چې دغه صاحب ته نبی علیہ السلام ښودلي دي. دې کې د الله جل جلاله لوی، د الله جل جلاله عظمت، د الله جل جلاله وحدانیت، د الله جل جلاله کبریایی، د الله جل جلاله حمد و ثنا، د الله جل جلاله پاکی او تسبیح او تنزیح او تقدیس، او د الله جل جلاله صفات او د ذات وحدانیت بیان شو. نو هغه عربي صاحب چې هغه عربي دانو، عربي د هغه خپله مورنۍ علاقایي زبانو، مونږ ته خو ضرورت د معنی دی چې معنا راته وشي که نه، لکه مونږ پښتانه یو او دا کلمات عربی کې دي خو معنا مونږ ته وشوه. اوس پام غواړي، نو بغیر پام نه کېږي، پام به کوو. نو دغه صاحب پوه شو چې دې کې ټول د الله جل جلاله صفت بیان شو. ما تاسو ته اول کې عرض وکړو د عربي به داسې صاحب و چې ده به نبی علیہ السلام سره داسې ډایرکه نیغه خبره به یې کوله. نو او دا چې کوم نبی علیہ السلام سره به ناس پاس صحابه دي به دا غوښتل چې خدای چېرته عربي را پیښ کړي چې نبی علیہ السلام سره داسې ساده ساده ټکو کې تپوسونه وکړي. مونږ خو نشو کولی ادب او دغه ته خیالي او خو راشي بس سی به وي دا مسله راته وکړه. نو دا به دي د خدای غوښته چې داسې عربي چېرته د میرې کس راشي او د نبی علیہ السلام نه ساده ټکو کې پوښتنه وکړي. نو ګوره دا صاحب یو ټکی کوي ښه چې کله دا وورېد چې دا خو ټول د الله جل جلاله وحدانیت بیان شو، د الله جل جلاله کبریایي او عظمت بیان شو، د
د الله جل جلاله حمد و ثنا بیان شو، د الله جل جلاله تسبیح او پاکی او تنزیه او تقدیس بیان شو، د الله جل جلاله ربوبیت بیان شو، د الله جل جلاله د ذات او د صفات بیان شو. نو قال غول فهؤلاء لربي، دا کلمات د چې ما ته وښول ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا ټوله زما د رب ثنا صفت شو. فما لی دی کې زما د پاره څه حصه شو، ما د پاره پکې څه شو. نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وارو کا لک صبر وکړه نه تا تم پکې خیم کا. د الله صفات چې دا سي بیان کې کنا د دین رستو د الله جل جلاله د رحم توجه ستا طرف ته شو، الله پاک ته متوجه شو، تا د جهانونو د رب دروازه ټکول دی کلمات سره الله پاک ته ترامخ کو متوجه شو تا ته. نو اوس ته ته ځان د پاره داسې غواړه، بخنه ته ځان له غواړه، رحم غواړه، هدایت غواړه، رزق غواړه، روحاني او جسمانی. قلوا یا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وې میرا سره وای اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اے الله ما وبخا، ما ته بخنه وکړه. بخنه یو داسې لوی څیز دی کنه، الله دې مونږ ټول وبخي. کله وشوه کنه نو خپل حدیث شریف کې راغلی دی، الله جل جلاله فرمایلی دی، حدیث قدسی شریف دی، زکلا خپل بنده ته بخنه وکم کنه نو د دنیا او د آخرت ټول سخت ورته نرمي. زمون سخت شته که نشته؟ څوک نه مني، یا بېله خبره ده. د ځنکدن سخته مې په سر ده او د پټېدو ځای نشته. دا چې کوم باباګان یو دا ورته ورجوخ یو په ظاهره، داسې هم کېږي ځوان لاړ شي بابا موجودي او بظاهره چې سپین ډکې ولګېدو بستره به ګول ساته مار ټیم به رډیم او چې دا یو شم د شپېتو شم نو بیا خو د خدای پاک د جیل نه را تښتېدلی قیدي ما راپسې سپایان ګرځي کوڅو کې، خو که په ګوتو ورالم بیا یې به مې که زه ورته ډېر ویم څادر رالم سپلی راچوم، نه صاحب څادر سپلی پکې نشته، راځه ته خو د جیل نه را تښتېدلی. نو بستره ګول ساتو، ځان تیار ساتو. د ځنکدن سخت هم په سر پرته ده، لتې به کوم ځای ټکوو، په سړک به رانه ساوځي، د ډاکټرانو د نرسانو د پردو تورسرو په لاس کې به رانه ساوځي، په خپل کټ پوزي باندې د بیت الله شریف په خوا کې به رانه ساوځي، که په لیټرین کې به پروت یم، په ډیران به پروت یم، په اور به مړم، که په ګولۍ څه نه به مې پوره وي. سخت هم په سر پرته ده که نه؟ او داسې سخته ده د ځنکدن چې دا مړی کله مړ کېږي او دې سترګې پټې کړي نو دی آخرت ویني، او چې مړې سترګې بیا وغړی بیا دنیا ویني. آخرت دنیا، آخرت دنیا، دې کشمکش کې لګي. هغه جهان هم ویني، دا جهان هم ویني، او دا ډېر سخت وخت دی کې دا شیطان دې سړي ته ګوډې ماتې کړي چې دنه د ایمان دې غاړه پاتې شي او دې تش بوتل هغه غاړه ووړي. نو دا ډېره سخته مرحله، دا سختي منئ او که نه منئ، خو دا زما په سر پرته ده. استازو مردګان هم دا سختي د سره تېره که الله دې وکړي چې د هغې ایمانونه هغې سره سینو کې محفوظ تلي. نو خوله هم بول، جنازې مو کې د مسلمان دیره کې هم ښخ کړ، څه پته لګي ایمان یې وړی دی نه دی، دا خو د هغه او د الله معامله ده.
نو چې کله زه خپل بنده ته بخښنه وکم دته د دنیا او د آخرت سختۍ نرمې کم نو چې زما د دنیا او د آخرت سختۍ نرمې شي بله څه پاتې شوه د بني اسرائیلو پیغمبر دی حضرت داود علیه السلام په خپله مو ګرځېدو چې څومره ته کېدی شوه دا پیغمبران به ګرځېده د دین خبره خورولو دپاره به کوڅې لتله او مرګري مو ګرځول صحابه ټول بني اسرائیل خبر که ټیم ورته وښولو ځای ورته وښولو وی فلاني ځای ته فلاني ټیم لا یوم پاتې نه شئ د وخت پیغمبر غوښتي یی بني اسرائیل کار رنګو د پیغمبر په غږ به ټول راتله ټول راله لوی واړه زاړه ځوانان پیغمبر حضرت داود علیه السلام ته د ټولو مخه دا سترګې دي چې څه لویه خبره خدای پاک نازله کړې دا مونږ ته وایي په دې بني اسرائیل پوهیو چې دا د وخت پیغمبر مونږ ته د خدای خبرې کوي الله دې مونږ هم په دې پوهېږي چې دا علما تبلیغ والا مونږ ته د الله او د الله د پیغمبر خبرې کوي په دې چې پوه شو بیا به کار اساني نو د هغې دا خیالو چې ګینې څه اهم بیان به مونږ ته کوي په ګینټو ګینټو بیان به کوي حضرت داود علیه السلام ورته فرمایي دا دی اللهم اغفر لی ټکي پورې د خپل استاد نه مونږ دا واقعه اورېدلې ده بني اسرائیل ته وایي لاس اوچت کوي ټولو لویو وړو زړو لاس اوچت کړو ځوانانو وایي داسې ووایي اللهم اغفر لی ټولو ویل اللهم اغفر لی وی لاس په مخ راکاږي وی ځئ کورونو بس ځو وایي دا خو اسانه دعا وه وظیفه وه دومره یې دې له راوکړولو هغه ځای نه رالو پندونه رالو باغوانانو نه رالو تیراو نه رالو نوخار نه رالو دومره لرې لرې ځای نه رالو صاحب اللهم اغفر لی ټکې الله خو خبرېږي در سره دي خپلو کې دا خبرې کولې الله پاک اسمانونو کې دا خبرې واورېدې پیغمبر حضرت داود علیه السلام له جبرائیل علیه السلام راواستولو چې دی بیا رامنې کوه راوړه وراشي وی چې تاسو څه وویل ویسې به مونږ وایي چې اللهم اغفر لی ټکي له دې دومره راوغوښتو یا الله ما ته بخښنه الله پاک حضرت داود علیه السلام ته فرمایي وي ستا د قوم دا کلمه داسې معمولي وګڼله مونږ له اکثر دا پریشانه حال مسلمانان راشي نارینه جماعت ته زنانه کورونو ته یا ماشومان راولیږي ویسې بس وظیفه راته وښیه مخې م بندې دي کوم کار ته ګوتې اچو دا چل دی د بچي رشته نه کېږي رشته وشي ماته شي دا مسایل کورونو کې شته قسم قسم مسایل قرضې دي یو بیمار هم ښه شوی نی بل سړي ښیي یاره صاحب پریشان یو وړه ماسې بندي کور ته ننوځو بس جګړه جنگ ته تیار یو څه وظیفه راته وښایي چې مونږ ورته وظیفه وښایو وي صاحب دا خو کوو یا صاحب وي دا خو اسانه ده سرته څه ګرانه وظیفه راته وښایه چې ګرانه وظیفه ورته وښایي وي صاحب راته به ونه لیکي ورته یې ولیکي بیا هم په خوله نه راځي زمونږ خولو کې خو نور شی نه پرېوتي دي که زمونږ خولو عادت غلط اخیستی ډېر خطا خطا ټکي پکې پرېوتي خپلې پیغلې لور ته هم خطا ټکی کوو پیغلې لور ته داسې ټکي هم خوله کې پرېوتي نو دا صفا صفا ټکي خو زمونږ په خوله نه راځي عادتونه هم خراب دي نو چې اوږده دعا ورته ولیکي نو بیا درته لنډ وایي هغه چټ هم درته واپس کتاب پې وله خواري کړي درته وایي استاد ته بیا راله ونه کړي دا وظیفه له مونږ هم دیوبندیان دغسې یو تاسو استادانو سره هم سبق ویلی زه ورته یم زه به دله د سهار چای هم بیا وڅښم ته به یې نه څښې زه به دله د غرمې روټۍ هم بیا وخورم ته به یې نه خورئ زه به دله د ماښام چای او روټۍ هم وکړم زه به دله ودم شم او ته به څه نه کې زه چې ویم خو زما مسله به حل کېږي که نه مسله خو تا ته ته لږه په دې خوله دا ټکي راوله وي دا خو اسان ټکی دی نو بني اسرائیلو باندې هم دا ټوکه شوې وه
حضرت داود علیہ السلام ته الله جبرائیل امین راولېږلو چې ستا قوم د اللهم اغفر لی دا د بخښنې د غوښتو دا ټکې معمولي وګڼلو دي را منې کرای وړه بیا ورته بیانو او دا ټکې ورته وکړه چې الله پاک وایي چې زه کله بنده ته بخښنه وکړم نو د دنیا او د آخرت سختۍ نرمې کړم